علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. شیخ ادریس صاحب چې د چارسرې سره تعلق لري، هغه د مفتي سرداري حقاني صاحب بچو سره امداد وکړو او هغه امداد نه بعد مفتي سرداري حقاني صاحب بچو شیخ ادریس صاحب ته داسې خبرې وکړلې چې شیخ ادریس صاحب ورسره په سرو سترګو وجړل. دوستانو مفتي صاحب بچو ورته داسې کومې خبرې وکړلې، هغه ټولې خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب کوم چې د چارسرې سره تعلق لري، هغه د مفتي سرداري حقاني صاحب تعزیت ته تللی و چې په هغه تعزیت کې مفتي سرداري حقاني صاحب بچو شیخ ادریس صاحب ته داسې قسمه خبرې وکړلې چې په هغه قسمه خبرو باندې شیخ ادریس صاحب په سرو سترګو باندې په جلا شو او د مفتي صاحب بچو ته یې یو ډاډ ورکړ، یو وسیله ورته پیدا کړله. دوستانو شیخ ادریس صاحب ورته وویل چې زه به مفتي سرداري حقاني صاحب بچو سره په هر میاشت باندې د خپل وس مطابق اخلاص کوم، خو زه ټول مسلمانانو ته دا یو درخواست کوم، دا یو خواست کوم چې تاسو ټول د مفتي سرداري حقاني صاحب بچو سره یو داسې خواست وکړئ، یو داسې چنده ور مقرر کړئ چې په هغه چنده باندې د دوی څه وخت پاس کېږي، د دوی څه داسې قسمه کارونه کېږي چې کوم د دوی ضرورت لري. وایي چې د دوی پلار به د دوی لپاره هر یو ضرورت پوره کوو، هر یو شی به ورته پوره کوو. اوس موږ ته پکار دي چې د دوی پلار خو نشته دی، خو چې اوس موږ ټول یوځای شو، ټول پښتانه را یوځای شو، ټول ملیان را یوځای شو او هغه ټول د مفتي سرداري حقاني صاحب بچو ته یو داسې قسمه وظیفه مقرر کړو چې په هغه وظیفه کې د مفتي سرداري حقاني صاحب بچو ته یو داسې قسمه طریقه کار ملاویږي چې په هغه طریقه کار کې مفتي سرداري حقاني صاحب بچو ته هغوی انصاف ملو شي. دوستانو مفتي سرداري حقاني صاحب شهید شوی دی، الله دې هغه وبخي، بچو ته الله عزت صبر ورکړي او الله دې ورله بچي د هغوی په نقش قدم روان کړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، تر انشاءالله څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.